چې فرشتې د الله په حکم باندې د الله د حکم پابند، خو یو ورکوټې غونته کې انسان د الله د حکم پابندي نه کوي. نو اکثر خلق وایي چې ګینې دا فرشتې به په خپل اختیار باندې راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه یو ځلې چې کوم نن هغه دا وحي تقریبا 15 ورځې وحي هغې کې تاخیر راغلی. 15 ورځې وحي بند وه. د دواړو جهانو مبارک سردار چې کوم نن هغه به خفه و چې کله جبریل امین نالی رسول الله مبارک به ته وایي جبریل ته نه راتلې؟ وی مونږ سره مونږ خو د الله په حکم باندې دنیا ته راځو. وی د الله حکم راته نه و. نو معلومه دا شوه چې فرشتې د الله په حکم باندې د الله د حکم پابند، خو یو ورکوټې غونته کې انسان د الله د حکم پابندي نه کوي. نو فرشتې دومره لوی مخلوق د الله تعالی د حکم پابند دی. حالانکه د جبریل امین عمر څومره دی؟ یو ځلې د دواړو جهانو مبارک سردار جبریل امین ته وی یا اخیه ای رورګیه. جبریل امین پې خفه شو، وی ما ته رورګی ووی. ځکه سرې رورګی اکثر خلق د مینې نه کشر ته وایي که نه، کشر ته وایي. جبریل امین پې خفه شو، وی ما ته رورګی ووی. رسول الله مبارک چې ورته داسې وکتل که نه، وی جبریل ستا به څومره عمر وي؟ وی صاحب خبر نه یم خو وی دومره مې دغه دی چې په دې افق کې یو ستوری چې کوم نن هغه را پیدا کېږي. وی 70,000 سال بعد هغه ستوری یو ځل راښکاره کېږي. رسول الله مبارک په ته وی څو ځله به دې لیدلی؟ وی کم از کم 70,000 ځله به مې لیدلی او یا 1000 ځله به مې لیدلی. رسول الله مبارک په ته وی خبرې هغه ستوری څه دی؟ خبرې هغه ستوری څه دی؟ جبریل امین ورته وی د الله پیغمبره نه یم خبر. وی هغه ستوری الله تعالی زما نور پیدا کړی وی دا هغه و. جبریل امین پوه شه چې څه دی دا بات دی چې دا رورګۍ ویلي دی دا یې داسې نه دي ویلي. پوهېږئ تاسو؟ نو بهرحال څه دی جبریل امین چې کوم دی، جبریل امین او هر فرشته چې دنیا ته راځي دا د الله تعالی په حکم باندې د فرشتې د الله د حکم اطاعت کوي، د الله د حکم پابندي کوي. انسان دی نو چې د انسان حیثیت یې څه دی؟ بدن یې څومره دی؟ ټوټل تقریبا 5.5 فوټه. دغه 5.5 فوټه بدن انسان چې کوم نن هغه دغه په دغې باندې دومره نازېږي چې د الله ټول حکمونه ماتوي. رس کې سوچ وکړئ څومره حکمونه ماتوو مونږ، څومره د الله تعالی نافرمانۍ کوو مونږ. صحیح شوه؟ لحاظ